هغه اسباب کوم چې انسان الحاد طرف ته مایل کوي الحاد طرف ته بوتون کې یو څو اسباب ذکر کوو ضروری نه ده چې دا اسباب پچا کې موجود شي هغه به ملحد وي مونږ وایو څومره انسانان چې ملحدین شوي د هغوی د دې اسبابو په وجه ملحدین شوي مولوي صاحبانو پوه شوي که نه څونه خلک چې د الحاد طرف ته تللي دي په دې باندې تللي دي اوس به انشاءالله یو باندې تاسو ته زه بحث کوم اول سبب د ساینس فلسفه د مولوي صاحبانو د ساینس په فلسفه باندې لکه اوس چې ریچارډ ډاکن دونه ذهني طور پسمانده شوی دی دونه ذهني د ذهن کار نه کوي چې د خدای عقیده د خدای وجود و ساینسي مفروضه ګڼي څه وایي دا خپل دی کتاب کې دیګار ډیلیژن کې په 15 صفحه 14 صفحه کې د لیکلي دی وای د الله تعالی وجود وای دا یو ساينسي مفروضه ده وای د څنګه چې د ساينسي مفروضو باندې موږ اعتراضات کوو منو یو کنه منو د څه موږ د خدای د عقیده هم نو ګوره د ساينس په وجه باندې نو اوله وجه څه ده جدید الحاد طرف ته بوتلون کې څه شي دی مولوي صاحبانو دا د ساينس فلسفه ده حالکه ساينس اس کله د خدای نه انکار نه کړي ساينس اس کله د مذهب نه انکار نه کړي ساينس سره د انسان نور عقیده پخ شي څه شي نور عقیده پخ شي چې کله دا قوانین د فطرت وګوري کائنات کې توازن وګوري مادي ته وګوري مادي ته وګوري او دغه شانته کې بده کې چې دا بلا خصوصیات په دې ماده کې موجود دي مولوي صاحبانو د ته وګوري د الله قدرت ته وګوري د وی الله نشته کنه نعوذ بالله وی الله نشته نو الله ورته خپل زور خودل تاسو ما مخکې د دې وضاحت کړو کنه دوی چې ټایټانیک جهاز جوړ کو په 1912 کې د جوړ کو دا جهاز او دا کپتان ویل چې داسې نر نه ګورم چې دا ټوکلي کې او دا مات کی الله ول خپل زور خود کنه په 2000 په 1914 کې 2 کال پس د پهلنې سفر روان شو نو خدای پاک ګر کو نه ماغه د عبرت نشان ګرځیدل او دا ټوله دنیا دا چې ډاکن دا سټیفن هاکینګ د اوس د قبر نه را پاسې دا ټول د را پاسې لاړ شي صرف ملبر او باسي الله وي موجود ما جاز مې د لغر کړه تاسو تکله شي دا راو باسي راو به باسي قیامت پورې د هغه ملبس صرف نشي راځي څنګه خدای نشته الله موجود دی مولوي صاحبانو نو د ساينس په فارموله باندې څه کوي دی دغه نه انکار کوي د مذهب نه اول سبب د الحاد هغه د ساينس فلسفه د یو عام انسان چې کله د خپل شریعت نه خبر نه وي او د ساينس قوانین په شریعت باندې قیاس کوي او د ملحدینو فلسفه او د کتابونو دا خپل مسلمانان د چې کله د خپل شریعت د فهم نه خبره لکه دوی په زنانو په دغه باندې یو کس پوسټ کړی دی ویره زنانه په आवाज باندې پوسټ کړی دی لیکلم کړي در سره الفاظ ویل کیږي وای مال خو اسلام حق نه دی راکړی د گواهه وای کچره ما سره بل سړی نو به زمون گواہی قبلي کنه قبلي کنه مور دل تعالی گواہی چا غوښتي ته کور کې ناس ته خپل کور کې سوکا د بچو خدمت وکړه د بچو کفالت وکړه ته چې کور کې ناس ته بند چې د کور کې د خاور خدمت کې د زوی خدمت کې د پلار خدمت کې نو تاسو د سوې د قیدی حکم درکې کچره ته بار ځان ته بای فرند ساتي یار ساتي لسته ساتي ځان ته نو به ته سه آزاد کته به د پردو خلکو خدمتونه کې ته آزاد کله چې د پلار خدمت کې ته بند ته مسلمان خزي تا د خلکو د ذهن سازي غلطه کړی دا تا د گواہی څه ضرورت ده تا نه سو گواہی غواړي ستا د گواہی سره اسکار نشته ته کور کې کینا ستا ته دام به اسلام ته حق درکړی چې د گواہی نه محروم کړي نه بل پتاي بوج نه چولې گواہی یو محرومي ده یو بوج ده ګوره نن سبا سره ځوان گواہی نشي کولای سړی گواہی نشي کولای او بګي گواہی دلته ستا مخکې به قتل وشي ته گواہی نشي کولای ارز کې نه کیږي ولې گواہی کول څه شدي دښمنی په سره غستل دي ته خو اسلام د دینه محفوظه ساتلی نو مولوي صاحبانو دوی چې کم انسان د شریعت نوی خبردار بس کیږي دا بد الحاد طرف روان وي او دغه شانته کې د ساينس د قوانین څه کوي دا په شریعت باندې قیاس کوي لکه د ملحدینو د فلسفو کتابونه ګوري تر سټیفن هاکینګ کتابونه ګوره ته به دهری کیږي کته سي که طالب ولی نه کته طالب ولی نه لکه موږ چې څنګه عام علماء کرام ته سوایو چې تاسو به نور یارانو کتابونه نه ګوري ولی ورته هلکه ته به خطا شي مفتي صاحب موږ په خپله چې دلته موږ ته به ویل چې کله چې ته دلته په خپلو مسایلو د عبور حاصل شي ځکه چې ته د هغوی کتابونه ګورې هغې د احادیث بیانوي لکه د منکرین حدیثو کتابونه ته د غامدي کتابونه شروع که سره د ملاتوب به ته څه کېږي خو چې ته د هغه نه خبر د فلسفې نه خبر ته به څه کېږي زړه کې به شک پیدا کېږي چې شک دې پیدا شو ایمان دې لاړو که نه نو مولوي صاحبانو د دې کومو فلسفو چې کوم دهریان دي د دوی د کتابونو په وجه څه کېږي ملحدین عبارت ملحدین او فلسفه کتابونو نه مطالعه کوي او د هغوی د ژوندۍ د تیرولو طریقې ګوري نو په مزه دې سره انسان د الحاد په طرف روان شي مولوي صاحبانو که ملحد نم شي نو په مذهب خو اعتراضات شروع کړي لکه مارټن لوتر چې پې کړي داسې ریچارډ ډاکن او داسې دا نور چې ساينس د مشاهده او تجربې سره کار کوي نو انسان ساينس ویلو سره د مشاهده او تجربې عادي شي
او فلسفه چې دا عقلی سرګرمی ده فلسفه عقلی سرګرمی مولوی صاحبانو فلسفه چې دا د عقلي سرګرمي د دې ویلو سره دا ټول هر څه د خپل عقل تابع ګڼي او شریعت چې د دې اکثر حصہ مشاهده نه ماورا یعنی په مشاهده کې نه راځي. مولوی صاحبانو څه خبرې دی هغه ماورا عقل دی کنه د اسلام یو عقیدم خلاف عقل نشته مولوی صاحبان سببي ماورا عقل بوي نو عبارت د اسلام یو عقیده هم خلاف عقل نشته څه ده ماورای عقل به زمنګ په عقل کې بند راځي مولوی صاحبانو دوی بس کوي مولوی صاحبانو دوی به وي زمنګ اکثر قاعده دهریان په موږ باندې صحیح اعتراض کوي وای دا خلاف عقل دی موږ ورته ته چیلنج دی زمنګ یو مسله خلاف عقل ماورای عقل فرقونه من کړی دی مولوی صاحبانو خلاف عقل څه ته وای چې داغه په ناممکن کېدو باندې موږ سره سوي دلیل عقلی موجود وي دې ته به خلاف عقل وای د الله وجود عقلا ممکن دی ولې نه دی ممکن چې د هر څه وجود ممکن دی نو د الله وجود څنګه نه ناممکن دی لکه د الله د نوم د الله په وجود باندې گواہی کوي مولوی صاحبانو پوهیږئ که نه پوهیږئ نو دغه شانته کې او یو صحیح هغه د کوم چې په عقل کې هم نه راځي نو د دې وجه نه انسان الحاد اختیار کی چې د دوی په عقل کې نه راځي نو موږ ته ساينس ویل پکار دي خو دومره یاد ساتل پکار دي چې دا ټول انساني علوم دي سری انساني علوم دي نو دوی سره دومره علم نشته مولوی صاحبانو دوی وایي چې موږ څه وینو یا مشاهده کې راځي هغه به منو دا خبره د دوی څه ده غلطه ده مولوی صاحبانو دویمه بنیادي غلطي او دویمه بنیادی غلطی دا چې څوک په ساينس کې ځان مشغول کړي نو دا بیا ساينس په شریعت باندې تجربه کوي نو دا ظاهره خبره ده چې ساينس او فلسفه انساني علوم دي د ساينس قوانین د ساينس لپاره جوړ شوي دي د فلسفي قوانین د فلسفې لپاره جوړ مولوی صاحبانو د هر یو شی خپل اصول وکنه لکه زمونږ د علم النحو برا واخلو موږ خپل د اسلام خبره تاسو وکړو کلمه علم النحو ولا کلمې د سو کلمې نه سم مراد اخلي اسم فعل او حرف ته کلمه نه وای زمنګ عام مسلمانان کلمې نه سم مراد اخلي لا اله الا الله محمد رسول الله اوس دا یو قوانین د علم النحو قوانین ته باواو باندې لاګو کیږي سبا کیږي ټکراو برازي د فلسفي قوانین د ساينس قوانین په چا باندې ور لاګو کوي په شریعت باندې نو دي کو ټکراو راځي مولوی صاحبانو اس کله د ترمامیټر باندې تاسو نشي کولای الټراساوند نشي کولای د بلډ پریشر په اعلی باندې تدزلو هارت دغه نشي کولای علاج او دغه معلومات نشي کولای د هر یو شی د لپاره خپل علوي د مذهب معلومولو د لپاره مذهب غیر مادي امور نه بحث کوي د تعلق د څه سره دی د رښتونی خبر سره دی چې هغه به تاسو سره موجود دی او هغه موږ سره موجود دی چې انسان تا ته وایي چې دلته اکسیډنټ شوی دی خبر صادق وي ته منی کنه منی ان چې به تا ته یو انسان وایي چې زه تللی ما الله لیدلی ما جنتونه لیدلی ما جهنم لیدلی چې هغه انسان ټولې دنیا ته ځان پیش کړی دی نبی علیه السلام فرمایي لبستم فیکم عمره ما په تاسو کې عمر تیر کړی دی زه څنګه یم ټول ویلې ته امین او صادق نو چې یو صادق انسان ما ته وایي چې الله موجود دی الله یې لیدلی دی جنت موجود دی جهنم موجود دی بیا ته موږ څنګه انکار کوي